سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. سورہ فاتحہ 5 نمبر آیات، پہلا سفارہ اور پہلا رکوع. د دې آیت کریمی مقصد دا دی چې د الله رب العزت په دربار کې یو عظیم الشان دعا چې د انسان د دنیا او د آخرت د پاره د ټولو نه ضروری او بهتره دعا په دې کې ذکر کیږي، او هغه دعا د هدایت دعا ده چې کوم انسان ته هدایت د اسلام ملاو شو، هدایت د دین ملاو شو، هدایت د سیدی لار د الله ملاو شو، دا په دنیا کې عظیم الشان انسان دی. ځکه الله رب العزت د ټولو نه زیات او ضروری په دین اسلام باندې راضي کیږي، او د الله رضا د ټول کائنات نه بهتره ده. نو دی وجه نه دا دعا د ټول عملونو نه بهتره دعا ده. نو دی کې د هدایت تذکرہ ده. اوس د دې آیات دی مخکینی آیات سره څه تعلق دی؟ هدایت څه ته وایي او قرآن کې هدایت په څو معنو سره استعمالیږي، او دا سان د هدایت څو درجې دي، او د هدایت څو قسمونه دي، او د هدایت متعلق بعضی غلط فهمین او د هغې جواب. نو چې دې ټولو خبرو باندې انسان پوه شي، نو بیا پته لګیږي چې هدایت څومره لوی څیز دی، او قرآن کې هدایت مختلف معنو سره استعمالیږي. نو چې هغه انسان ته یادي، نو بیا د قرآن په مفهوم، ترجمه او تفسیر باندې صحیح طریقې سره پوهیږي. د دې آیات مخکینی آیات سره څه تعلق دی، یا دې ټولو آیاتونو سره څه تعلق دی؟ الله رب العزت د آیاتونه چې د یو بل نه بعد راوړي دي، د دې سره یو خصوصي تعلقي. په هغه تعلق کله موږ پوهیږو، کله نه پوهیږو. کله هغه تعلق احادیثو کې بیان شوی، کله روایاتو کې بیان شوی، کله محدثین او مفسرینو بیان کړي. بعض حضرات وایي چې د قرآن په آیاتونو کې ربط نشته دی، چې دا آیات د دې نه پس ولې راوړو. هغوی وایي دا شاهانه کلام دی، او شاهانه کلام کې ربطونه نه وي. لکه یو بادشاہ دی، هغه کله وزیر ته اډر کوي، کله کوتوال ته اډر کوي، کله خادم ته اډر کوي، کله خالا ته اډر کوي. وزیر ته وایي ته ورشه فلانی ملک ته لاړ شه. وزیر دفاع ته بله خبرو کی، هغه ته وایي که فلانی دفاعي مسله ده ته دا حل کا. نو هغه خبره جدا و، دا خبره جدا ده. بیا خادم ته وایي هلکه ته نن نری غوښه پخه کا. نو دا بیله خبره ده، بیله خبره ده، هغه بیله خبره ده. دیو جن بعض حضرات وی د قرآن هر آیات ځان ځان له آیات دی، ځان له مسله ده، ځان له خبره ده. کله الله رب العزت فرشتو ته لګي، کله الله رب العزت بندګانو ته لګي، کله سودخورو ته بیان دی، کله رشوت خورو ته خبره ده، کله ظالمانو ته خبره ده، کله مظلوم سره خبرې دي، کله یتیم سره خبرې دي. مختلف انداز دی. کله بادشاہانو ته اصول بیانې. خو اکثر علماء کرام وایي چې نه،
یو بادشاہ دنیاوی بادشاہ یو رب کائنات ته د په خبرو کې مربوطی خبرې دي د یو بل سره د هرې خبرې خاص خاص تعلق دی نو دی وجې نه چې کوم عالمان وایي چې د الله د خبرو تعلق هرې خبرې سره شته او دا د دنیاوي بادشاهانو په شان خبرې نه دي الله رب العزت د بادشاهانو بادشاهم دی خو د یو خبرې بل خبرې سره تعلق هم برابر ساتي نو هغه حضراتو په نسبت باندې مونږ بیا چلیږو مونږ وایو د الله په دې آیات کې څه حکمت و چې د دې بل آیات نه بعد یې راوړو اوسه پورې د عبادت د استعانت خبره شروع وه او د هغې نه مخکې د الله صفتونه او توحید بیانېدو او یکدم منځ کې پکې راله اهدنا الصراط المستقیم د دعاګانو خبرې پکې اوس شروع شوې نو د دې خبرې د مخکې خبرو سره څه تعلق نو بس اسانه خبره دا ده مخکې د رب کائنات تعارف بیانېدو او هغه بیان شو چې په کائنات کې د ټولو نه عظیم ذات هغه د الله ذات دی ځکه دا ټول کائنات هغه ته محتاج دی هغه رب العالمین دی د کائنات یو یو پاڼه خوځېدی نشي د هغه نه بغیر بیا د قیامت ورځې مالک دی او رحمت یې ډېر عام دی په خپلو دشمنانو باندې هم رحمت کوي دنیا کې نو چې کله د الله ذات بیان شو د هغې تعارف بیان شو نو اوس د انسان جستجو او رغبت پیدا کیږي چې دی الله سره به مې تعلق څنګه پیدا شي دنیاوي انسان هم چې کله د انسان د چا نه خبر شي دا فلانې زمونږ ګاونډي زمونږ مقتدي یا زمونږ امام یا زمونږ دوست یاره دا ډېر تعلق والا سړی بیا سړی کوشش کوي چې دته ور نږدې شم نو په جایز طریقه هغې سره تعلق جوړولی شي نو رب کائنات خو ټول کائنات سردار دی هر انسان غواړي چې زه دته نږدې شم او د ده نه کامیابي وغواړم نو الله رب العزت خپل ځان ته د نزدېکت طریقه ښیي او د خپلو خزانو نه د الله د خزانو نه د انسان زړه کې رغبت پیدا شي چې الله دومره رحیم او کریم دی چې په دشمنانو باندې هم رحم کوي د دې الله نه خو هر څه غوښتل پکار دي نو الله رب خو انسان چونکې دنیا پرست دی او انسان لالچي دی نو انسان خپل هغه عارضي خبرو ته ګوري چې بس دا میلو شي بس دا ډېره ده نو رب کائنات ورته وایي چې ته خو زما د ذات نه خبر شوې زما د خزانو نه هم خبر شوې خو دا درته ویم چې زما په خزانو کې د ټولو نه لوی نعمت هدایت دی ای زما بنده دوکه نه شي ما ته رانږدې شوې عقیده د اسلامي شوه زما بنده شوې زما په لاره روان شوې نو اوس ما نه د ټولو نه لومبی هدایت وغواړه دا نورې وړې خبرې دي رزق درکا دکان درکا بچی درکا د ټولو نه لوی څیز دا وغواړه اهدنا الصراط المستقیم زما بنده ما سره د تعلق پیدا شو خو چېرته صرف وړوکې شی ونه غواړې نو لوی څیز وغواړه نو دې وجې نه الله په خپله د دعا چلو ښودلو یا دویم تعلق یې دا دی دې سره انسان د الله رب العزت هغه علومو ته حیران شي چې دا یو آیات بل آیات نه پس راغلی څومره خبرې دي پکې د دې نه مخکې آیات سره تعلق دا دی هغې کې راغلی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ تا نه مدد غواړو نو گویا کې الله رب العزت ضمنن یو سوال وکړو کیف اعینکم ای زما بنده څه مدد دې وکړم نو ته وې اهدنا الصراط المستقیم یا الله د دنیا نورې خبرې خو اساني دي خو هدایت ډېر ګران دی د هدایت په لار باندې زما مدد وکړه چېرته د دنیا منډۍ کې زما ضمیر نیلام نشي زما عقیده نظریه نیلام نشي زه د دنیا د څیزونو نه متاثره نشم او هر څه عقیده مې خرابه شي نو یا الله دا مدد را سره وکړه اهدنا الصراط المستقیم په سیده لار مې یا الله روان کا او په سیده لار مې روان ساته نو دې سره دا تعلق شو او یا الله هدایت سره مې مالامال کا یا مخکې د توحید خبرې بیان شوې چې الله داسې ذات دی داسې ذات دی نو دلته د هدایت معنا پیدا شوه یا الله په دغه عقیدې راته استقامت هم نصیب کا یا الله زه خو ډېر قیمتي یم چې زه رب پیژنم رب العالمین پیژنم د هغه رحم و کرم صفتونه پیژنم خو داسې نه چې په نیمه لار کې پاتې شم
د هندو مت نه متاثر نشم، سیک مت نه متاثر نشم، او دغه رنګ چې کوم دی د بوتانو عبادت شروع نه کوم. چېرته بله نیمه لار کې شیطان مې اغوان کی نو فوراً یا الله اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته استقامت نصیب کا په دې عقیده باندې چې دا عقیده قبر ته ځان سره یوسم. دا عقیده چې تا سره ملاویږي نو د قیامت په ورځ مې دغه عقیده چې الله رحمان دی، رحیم دی، مالک د ورځې د آخرت دی، نو ځکه پیدا مسله ورپسې بیان شوه. اهدنا الصراط المستقیم د دې درې معنی دي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله سیده لار ما ته وښایه. دویمه معنی یا الله په سیده لار ما روان کا. او دریمه معنی یا الله په سیده لار ما منزل مقصود ته هم ورسوا چې هغه ستا رضا او جنت دی. دا شوی نو د اهدنا الصراط چې کله مونځ کې وی مطلب دا درې وناله یا الله سیده لار ته ښایه او را سره مدد هم پکې وکړه چې پې روانم شم، او یا الله آخري منزل ته مې ورسوه. دې ته ټول ته هدایت وایي. یوې ابتدایي مرحله ده، بلې درمیانه، بلې انتهایي. ځکه که یو انسان په هدایت روان شي خو چې په نیمه کې پاتې شو نو بیا خو مزه ونه کړه که نه. نو کله نه کله به د دې دا معنی کې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله هدایت مې تر مرګ نصیب کړي. دا مستقل هدایت به غواړي. نو دا مختلف معنی دي عزتمندو. د هدایت معنی څه ده؟ دلالت الخیر باللطف، چاته د خیر کار خودل خو په شفقت سره خودل. نو که چې د خیر کار ورته نه ښیې نو بیا هم هدایت نه دی، او که په نرمۍ سره ورته نه ښیې نو بیا هم هدایت صحیح نه دی. قرآن کې الله وایي چې تاسو دین ته خلک حکمت او بصیرت سره راغواړئ. نو که په بدماشۍ باندې په زور باندې چا باندې د دین کار کې نو دا هدایت ته نه رابلې. دا خو د زور زبردستی ده. لا اکراه فی الدین، دین کې زبردستی نشته دی. لطف سره، مهربانۍ سره، نرمۍ سره یو سړی د خیر کار ته رابلل دې ته ویل کېږي هدایت. د هدایت دا لفظ قرآن پاک کې 298 مرتبه مختلفو طریقو سره بیان شوی دی. دومره اهم لفظ دی. او دو ځل د هدایت حکم راغلی دی د امر صیغې سره. نو دی وجې نه عزتمندو د هدایت مختلفې معنی دي چې دا معنی تاسو ته یاد دي. نو قرآن کې کله هدایت په یو معنی سره راځي، کله په بل معنی سره، کله په بل معنی سره. احادیثو کې راځي نو مختلف معنی. هر ځای کې د هدایت یو معنی نه، دا خلک ولې ګمراه شي. کله نا کله لفظ هدایت راغلی، پلان کې هدایت لفظ راغلی دی، نو هدایت خو معنی مختلف دي کنه، کله یو معنی، کله بل معنی، کله بل معنی. نو د دې وجې نه د هدایت یو معنا دا د الدلالة والارشاد، صرف چاته یو راهنمایي کول دې ته هدایت وایي. قرآن پاک کې په دې معنی سم استعمال شوی. کله صرف په معنا د وضاحت سره بیانېږي، هدایت په معنا دې سره راځي. کله هدایت په معنا د الهام او د فطرت سره استعمالي. لکه قرآن پاک کې الله سورۃ طه کې وایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله ټول سيزونه پیدا کړو هدایت ورته کو. نو دلته خو د هدایت معنی دین نه دی کنه، ځکه کانو ته کوئی دین نه دی ښودلی. نو دلته په معنا د الهام او فطرت سره الله رب العزت د هر څیز فطرت کې د هغوی د زندګۍ د تیرولو طریقې واچولې، چې کاڼی به څنګه وخت تېروي، بوټی به څنګه وخت تېروي، هوا به څنګه زندګي تېروي، هر یو څیز ته الله هدایت کړی. تاسو ګورئ کنه چې کله مثلا یو چرګې نه یو اګۍ پیدا شي، هغه خپل اګۍ او د بطخې اګۍ پېژني، ته د هغې د لاندې بطخې اګۍ کې د نه کیني پي، دا ورته الله هدایت کړی پېژني. بیا هغه عزتمندو چې کله په اګو باندې کیني نو ټول اګو باندې ټونګه نه لګي، چې کومه اګۍ کې بچې وي په هغه باندې ټونګه لګي، الله ورته هدایت کړی، په دغې باندې پوهه کړې ده. بیا د هغې نه یو ورکوټی چرګوړی راوځي، ورکوټی بچی ویښته پینې، او هغه ورکوټي بچی ته چې کله د دانې ضرورت شي، کله لوږه پې ولګي، هغه چون چون اوازونه شروع کړي، هغه اوازونه هغه ته هم الله هدایت کړی چې مور ته به داسې اواز کوي. ماشوم ته الله جړه زده کړې ده چې ماشوم په جړه شي نو بس مور ورله رانږدې شي. دې وجې نه زمونږ صوفیه علما کرام وایي چې الله نه د اخیستلو طریقه هم د جړه طریقه ده. که انسان الله ګوره مور خپله مور هم بغیر د جړه نه بچي له نږدې له نه راځي، نو دقه رنګې رب کائنات د خزانو نه چې الې د جړه چل زده که
او حدیث کې راځي چې د جړه چل نه درځي د جړه شکل جوړ کا اسی د بوتاړ لغون دي دغه د جړه شکل جوړ کا بیا هم د الله رب العزت څخه کم دي درک لکای باکو و الا فتباکو یا اوجړه یا د جړه شکل جوړ کا بہرحال ہدایت کله په معنا د فطرت سره د فطرت आवाज خلګي یہ فطری आवाज ہے اوس ګوره کانه د برن روله په خپل لاندې را رواني ته ورته نه چې لاندې لاړ شه بس په خپل لاندې رواني نو دا الله دی ټول او نه داسې بر روانه وي چې کله چت راشي په خپل باندې بس سړک تاو کې به بل لار کې په خبرو کې دا الله رب العزت هر یو سیسته هدایت کړي دي ته هدایت فطری وي او دي ته وحي فطری وي الله رب العزت هر سیسته وحي کړي کله وحي دین اسلام هدایت تقوا دا په یو معنی سره راځي امام بخاری سے په دې باندې باقاعده چپټر قائم کړی دي نو کله په معنا د الهام سره الله رب العزت هر یو سیسته الهام کړي دي نو دي کې حیوانات جمادات نباتات دا ټول شیزونه الله رب العزت راهنمایي د دې کړي دا نو دغه تبع هدایت په معنا د راهنمایي سره شي او د الهام او د فطرت په معنا سره شي کله هدایت په معنا د دعوت سره راځي لكل قوم هاد هر قوم د پاره هدایت کوونکې دي یعنی دعوت کوونکې دي دعوت ورکوونکې دي کله هدایت په معنا د توفیق سره راځي یا الله ما ته هدایتو کې د پلاني عمل یې د پلاني عمل را توفیق راکې او کله هدایت په معنا د استقامت سره او دغه رنګ کله د حق لارې ته د روانېدو په معنا سره اوس یو اهم خبره د هدایت باره کې دا قرآن پاک کې یو ذکر راځي چې الله رب العزت هدایت ورکوي بل ذکر راځي چې الله رب العزت هر قوم د پاره هدایت کوونکی راغلی پیغمبر تم هادي ویلې شوی لكل قوم هاد هدایت کوونکی الله د هر قوم د پاره را لغلی نو یو 1,24,000 یا 2,00,000 هادیان پیغمبران راغلي دي نو مطلب مخلوق تم هادي ویلې شوی دی او کله د مخلوق نه هدایت منع شوی دی الله پیغمبر ته وی انک لا تهدی من احببت ازما پیغمبر ته هدایت نشي ورکولې دیو جن ډیر خلک گمراه شي وی هغه دا قران چې کوم دی جيبه کتاب دی کله یو خبره کوي کله بل خبره کله هدایت نشي ورکولې کله ورکولې شي مونږ یو دی کې نه فینیشته خوستا ته پوېږي نه تضاد دی کې نشته کله هدایت په معنا د لارې خودلو سره نو هغه پیغمبرم کولې شي هغه تم کولې شي او تبلیغي مهادي جوړې دي شي یو عالم جوړې دي شي یو سړی ورته یې جماعت لګي هدایت راکا خلک نه وي لکه هدایت راکا د اسلام خراشه شي هدایت درکو نو دلته د هدایت معنا دای چې دانی چې مثلا جنت تر رسول یا منزل مقصود تر رسول د دین ابتدایي معلومات ورکول دا خو عام مسلمان امر کولې شي نو په دې معنی سره هر مسلمان هادي دی او پیغمبرم هادي دی خو چې د هدایت معنا دا شي چې منزل مقصود تر رسول جنت تر رسول نو دا به مخلوق نشي ورکول انسان په خپل باندې جنت ته نشي تله نو بل مسلمان بسنګ بوزي نو حقيقي هدایت د الله په لاس کې دی د سی وای عاجزي او مجازي هدایت انسان ورکول شي نو قران پاک دوه آیتونه صحیح شو هادي مطلب لار خودون کې ټول جوړی دي شي خو لار منزل تر رسول دا د الله نه بغیر څوک نشي کولای نو دلته د حقيقي هدایت معنا ده اهدنا الصراط المستقيم یا الله قران امرا تعالی را خودلې دا پیغمبر امرا تعالی را خودلې دا تبلیغ والا علماء امرا ته هدایت بیان کړي دي خو یا الله منزل مقصود تب می ترسه اگر الله تراکي پدې راځي استقامت راکي نو دیو جنا علماء قرآن پاک کې هدایت لفظ نکړه داغه نه پس اله لفظ راشي اله لفظ راغلی قرآن پاک کې او کله داغه نه پس لام لفظ راغلی او کله بغیر د لام نه استعمال شوی اله او لام لستینی راغلی دا علمی خبرې تاسو ته می آسان انداز کې لکشان پیش کړی نو چې کوم ځکه پکې لام هم نه راغلی د دینه پس او اله نه راغلی دا به الله سره خاصی لکه ګوره اهدنا الصراط المستقيم اهدنا نه پس اله نشته او لام هم نشته نو دی وجه دا هدایت به خاص الله سره ای دا آسان یا بل یو بل تفسیر دا بیانو هدایت په دوه قسمه دي یو هدایت عام دی یو هدایت خاص دی عام هدایت مخلوق هم کولی شي الله کوي خلقو ته خاص هدایت صرف الله تعالی کوي هغه دغه مطلب دی خاص هدایت منزل تر رسول نو دا هدایت دغه رنګ د هدایت عزتمند مختلفي مرتبه دي الله رب العزت
او دا مختلفې مرتبې د تزکه بیانو چې انسان او مسلمان خصوصا مسلمان ته خو الله هدایت کړي کنه چې کله کلمه ویله نو بیا د هر منځ کې دا دعا ولیکي اهدنا الصراط المستقیم یا الله په سمیلار مې روان کا وې ته مخکې نه په سمیلار رواني چې دا دعا کې یو اشکال یو ځین یو خبر راځي چې ته سمیلار څنګه غواړې ولې په سمیلار رواني سم کم سړی چې په سمیلار رواني او هغه بیا سمیلار غواړي نو دې ته وایي عربی کې تحصیل حاصل یو څیز درته حاصل شوی دی او بیا حاصل لکه یو سړی په سر باندې ټوپۍ پرتی او یې لکه یو ټوپۍ را په سر کا بل سړی ورته په سر باندې ټوپۍ شته که نه یعنې د دویمې ټوپۍ ضرورت نشته نو مسلمان خو وایي دې ته چې هغه ته هدایت حاصلي نو بیا ولې هدایت غواړي دا یو سوال دی نو موږ وایو د هدایت مرتبې ډېرې زیاتې دي یو د کاملینو درجې هدایت دی یو د متوسطینو درجې هدایت دی یو د ادنا خلکو هدایت دی یو د هدایت ابتدا ده یوې انتها ده نو دی وجنه ته خو په هدایت خې خو لا ابتدا کې په لار روانې نو هغه غټو درجو د هدایت سوال کوه هدایت کې درجې ډېرې دي او یا دا دلته د هدایت نه مراد استقامت دی په هدایت خو یم خو خدای پاکه چې استقامت سره هم لاړ شم که نه که په نیمه لار کې پاتې شم نو بیا خو تاوان شو نو دی وجنه دلته به د هدایت نه مراد سی استقامت نو اهدنا الصراط المستقیم خدای پاکه په دې هدایت می قائم او دائم ولري په نیمه لار کې الٰه العالمین چرته پاتې نشم نو د دې دپاره کوي نو یا د استقامت دپاره دعا کوي او یا دغه رنګې د ترقۍ دپاره دعا کوي چې یا الله د هدایت چې کومې لوی لوی درجې دي هغې کې ما مخکې کا لکه قرآن پاک کې راځي هدایت وایي زیاتېږي والذین اهتدوا زادهم هدا الله وایي هدایت کوونکو ته موږ دا هدایت زیاتو د دې یو عام مثال درته درکو چې تاسو پې پوه شئ هدایت څنګه ډېرې درجې دي هدایت دې ته وایي چې تا ته یو نیک عمل معلوم شي چې دا پلانې نیک عمل دی دا هم یو هدایت دی درجه بیا دویمه درجه دا دی چې دغه نیک عمل ته وکړې نو دا بیا دویمه درجې هدایت شو دریم دا دی چې هغه عمل بیا په موقع محل کې مو کې دا بیا درېمې درجې هدایت شو څلورمه درجه د هدایت دا دی چې موقع محل کې مو کې پیژنیم او ویم کې او په صحیح طریقې مو کې نو دا د هدایت مختلفې درجې دي مثلا یو سړي ته معلومه ده چې مونځ کې الله رب العزت ډېرې نیکیانې ایښې دي یو انسان ته معلوم ده چې په تلاوت یو آیات باندې الله لس نیکیانې ورکوي په یو حرف باندې خو عزتمندو چې دا جومات ته راشي او جمع ولاړې او دا په دې ټیم کې تلاوت کوي نو دا اوس په هدایت نه دی کار نیک کوي خو په هدایت باندې هدایت مطلب دا دی چې نیک کار تا ته معلوم هم شي او نیک کار په موقع محل کې مو کې دا زموږ تبلیغ والا وایي نو اجتماعي کار په وخت کې انفرادي کار مه کوئ د دې مطلب هم دغه چې د هغې ثواب زیات وي هغه کوه او هغه کم کار مه کوه دې ته هدایت وایي عزتمندو یا الله داسې هدایت راته وکړه چې په دین کې په کارونو باندې صحیح پوه شم موقع محل باندې پوه شم چې دې وخت کې اوس مونځ کول پکار دي که ذکر کول پکار دي په دې وخت کې ترجمه تفسیر ویل پکار دي که نفلي عبادت کول پکار دي اوس مثلا دې وخت کې یو سړی ساته ذکر ته ناستي ذکر لوی عمل دی خو علم د هغې نه غټ عمل دی ځکه که یو باب د علم دی یاد کو نو الله درته د 100 رکعاتو ثواب درکوي نو دی وجې نه د دې ثواب زیات دی نو هدایت دې ته ویلی کېږي نو دی وایي اهدنا الصراط المستقیم معنا به دا شي چې کله استقامت معنا شي ثبتنا علیه و امتنا علی دین الاسلام خدای پاکه ما په دین اسلام باندې قائم اوساته یا هدایت دو قسم دی یو حالی او بل معالی استقبالی فیوچر کې یو حال کې دی پریزنٹ اوس ته په هدایت دی خو مخکې دی پته نه لګېږي دی وجې نه زموږ د دیوبند یو لوی عالم دی حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هغه به ویلي زه فی الحال د هر کافر نه ښیم الحمدلله خو فی المعال هېڅ پته نه لګي آینده زمانه کې هېڅ پته نه لګي دې وجې نه شریعت کې منع ده چې کافر باندې به هم لعنت نه وی چې فلانی کافر باندې لعنت فلانی کافر مردود داسې ویلی چې کافرانو باندې لعنت خو شخصي کس نشي یادولی ځکه د لعنت معنا ده د الله د رحمت نه مکمل لرې نو څه پته لګي کېدای شي کال پس هغه ایمان راوړي او ته په هندوستان کې ته لګې بوت مخې ته ناست یې او ګنټه یې وې ټنګه دې خېږي بیا به څه کې
دیو جن ډیر به یریږي، ډیر د یری مقام دی. حدیث کې راځي چې سار به سره مسلمانی ماقام به چې کم د هندوانو سره ټلې وي او د غوانو تیزی بس کی او غوا ته وای دا زما مام تا دا زما خدای دی. ولې هغه زمونږ نه په عقل کې کمزوري دي. هندوستانین ایجاداتو کې نن سبا د پاکستان والا نه خدي او الته یونیورسيټي د پاکستان نه خېدي، دا غوي ساينسي ایجادات زمونږ نه خدي، خو عزتمندو په دماغ نه ده. اهدنا الصراط المستقيم، خدایا پاک سم لار باندې مې روان کړه چیرته د غواګانو عبادت شروع نه کما. سو وخت کې په جاپان کې د سپو عبادت کېدو. عزتمندو حیران بشي قومونو ته. دا هدایت دعا چې الله سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دا هر موږ کې موږ وایو دا ډېر لوی دولت دی. ځکه چې په هدایت نشي نو الله وی انهم کالانعام بل هم اضل. وی دا کوم سړی چې ما نه مني په هدایت نه وي مړه دا خو زناور سکه د زناور نه مخکته دي. زناور مالک پیژني او دا ما نه پیژني. نو د هدایت دعا وکړي. بعض قومونه داسې تیر شوي دي چې هغه د انسان د اندامې خاص سره د دې عبادتونه کوي. حیران بشي داسې قومونه زوړن دی ورپورې لکه دې نه څه غواړي خدای هم غرق کوي. دا حالت چې کله انسان په د الله د طرف نو ته هدایت نه ملاو او د هدایت لپاره خواري نه کړي، بس به داسې رد او بدو باندې په شړو باندې او په کمرو باندې او په لوړو جوړو باندې صحیح چې یو الله ته سر نه کته کې زرګونو زیبه د اخسر به کته کیږي او چې یو الله ته کته کې ضمیر به خوشحالي د دنیا دا ټول چیزونه به تاسو سر کته کوي، یعنی ستا تابع وي. نو دی وجنه دعا بغواړي اهدنا الصراط المستقيم. نو چې کله مونږ کې دا دعا کوي لږ سوچ کوي چې خدای پاک زه تانه هدایت غواړم او زه تانه استقامت غواړم. نو الله رب العزت هدایت ورکی خو چې هدایت ته غواړي. علامه اقبال شیرونه ویلي یو ځل شکوه کړې و به جواب شکوه کړې و چې شکوه وکړله نو هغه کې بعض الفاظ ظاهري داسې چې بعض علماء هم پیرا وکړو او د شریعت مسله دا ده چې د ظاهري الفاظو هم خیال ساتي. د الله مخامخ به داسې الفاظ نه استعمالي اگر چې هغه ستا معنا صحیح ده خو بیا هم عوام او عام خلک به د هغې نه بد مطلب لري. نو لہذا داسې نه دي ویل پکار. نو فوراً به علامه اقبال جواب شکوه وکړله چې زما مراد دا دی زما مراد دا دی زما مراد دا دی. نو د هدایت باره کې هغه به شعرونه ویلي ډېر زبردست. وہی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رو منزل ہی نہیں. وہی من خو زمن کرم خو ار وقت کی مائلی خو څوک سوال کوونکی نشته چې ولا ورکو. اهدنا الصراط المستقیم وہی په خپل باندې خو پوهیږي پینې چې دا دعا د کس شي دي. سورۃ فاتحه کې مونږ تاسو ته ویلي حدیث کې راځي وی سورۃ فاتحه الله وی نیمه زما ده او نیمه زما د بنده ده. نو زما سوا غتیر شو د الله صفاتونه اوس درست الله وی اهدنا الصراط المستقیم بنده اوس تا لار شروع شو وایا سغواړي زما صفاتونه ډېر وکړو اوس ما نه وایا سالي. نو علامه اقبال ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. د منزل په لاره څوک روان نشته مسافر چې موږ ورته لار وښایو. شړه لار ده یو قسم نه راځي زما په لار باندې. دا د الله یو قسم ګیله ده زموږ نه. بیا وایي تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. وایي زما تربیت عام دی، هر چاته تربیت ورکوم، هر چاته هدایت ورکوم، خو زما درته خو جوهر قابل هی نه هی، خو څوک د دې جوهر او د دې انعام قابل نشته دی. نو څوک او جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. وی آدم چې د کومې خاورې نه پیدا شوی د اطاعت د خاورې نه، د اوسني خلک د هغې خاورې نه نه دي پیدا، د الله اطاعت نه کوي. ګینې موږ خو ورته وایي مایل به کرم یو، زمونږ کرم ورته وایي. بیا وایي کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. و چې څوک قابلی نو موږ له نوي نوي شانونه ورکو یا شانې کوي. مطلب دا دی موږ کې خسرو کې فلانې کې فلانې هغه ټولو له ملکونه ورکړي دي. الله وایي زموږ دشمنانو موږ له ملکونه ورکړي دي. نو ته خو زما بندی زما طرف ته چې راشي او چې کوم انسان تالاش کوي د هدایت او د دنیا تالاش هم کوي نو الله وایي موږ نوي نوي دنیاګانې هم خلکو له ورکړي. ढूंढने والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں.
نو دا بعضې شاعرانو د دې تشریح کړی چې کولمبس یو ساینسدان تیر شوی دی چې کله امریکا نه وه نو هغه امریکا ایجاد کړه. نو علامه اقبال موږ ته وایي چې الله رب العزت یو دشمنو او هغه کوشش شروع کړو الله ولا یو نوې دنیا ورکړه د امریکې غوندې ملک یې ولا ورکړو. نو چې ته د رب نه هدایت غواړې هدایت خو د الله هم پسندیده شیز دی د پیغمبرانو هم پسندیده دی. نو چې ته د الله نه هدایت غواړې تعالی به ضرور هدایت درکړي خو ته د الله نه څه غواړه هدایت غواړه. یو ځل بیا ترجمه وری. الحمد لله رب العالمین ټول صفتنا د ټولو خلقنا په ټولو طریقو باندې لله خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې او مالک د ټولو عالمونو مخلوقاتو دی. الرحمن ډیر مهربان دی الرحیم او همیش مهربان دی. مهربانی ډیر هم دا او همیش هم دا یا الرحمن عام مهربان دے الرحیم خاص مهربان دے. مالک یوم الدین د آخرت د ورځې هم مالک دے د جزا د ورځې هم مالک دے یا مالک دے د هغې ورځ الدین چې دین به پکې پکار راځي بل څه به پکار نه راځي. ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو موږ ټولو کې ټول پکې را و ایاک نستعین او خاصتانه مدد غواړو. الله وایي څنګه دې مدد وکړم اهدنا الصراط المستقیم هدایتو کې مونږ ټولو ته الصراط المستقیم د لارې سیدې. هدایت نن بیان شو سبا ورته د هدایت نورې خبرې بیانېږي بیا صراط مستقیم څه ته وایي دا به درته بیانېږي. الله دې مونږ په سیده لار باندې روان کړي. اللهم